بسم الله الرحمن الرحیم. تمام اوریدونکو ته یو څو خبرې کوو د تور غر په باره کې چې زموږ تور غر د مادیاتو نه او د نورو خزانو نه ډک دی. چونکې دلته غریب خلک اوسېږي، وسایلو کمی دی او دومره طاقت خلک نه لري چې دا خزانو ته ځان ورسوي او په دې باندې چې کومه خرچه راځي هغه ترلاسه کړي. لیکن دا څیزونه مهیا کول دا د حکومت وقت کاري او حکومت وقت چې زموږ د خلک په داسې کارونو کې استعمال کړي، نو انشاءالله زموږ تورغر چې کوم دی دا به هم د نورو علاقو په شان د سوات او د کالام د دې علاقو په شان مخې ته لاړ شي. کتونکو تاسو ته اوس دا ښیمه، دا زموږ د تورغر د توارې په مقام باندې دا وګورئ. دلته د کویلې په باره کې دا سورنګ وهلی شوی دی او دلته نور زیات هم د کویلې نه علاوه داسې یو کلر دی، رنګ دی چې دا د سونې سره مشابهت لري. لازم کویله نه وي، په دې کې د سونې امیزش هم دی. نو دا زموږ وطن دومره زرخیز وطن دی، خو چونکې په دې باندې حکمرانان صحیح راتلل پکار دي، د دې ګایډ کول صحیح پکار دي. نو چې دا په صحیح طور پر باندې دا کار وشي، نو په دې یو سورنګ باندې زموږ دا تورغر ټول دغه کېدی شي. نو زموږ اعلی حکامو ته دا یو درخواست دی چې په داسې کارونو کې دلچسپي اخلي او په داسې کارونو کې د غریب عوام چې کوم دی دا استعمالوي. څومره زیات د عوام په داسې کارونو کې استعمال شي، د هغو روزګار به هم لګي او زموږ تورغر به هم ترقي او کامیابۍ طرف ته مرکوز شي. والسلام.